څلورم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی هم د هندوستان غوره لیګ سیالیو کې واخیستل شو. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. د هندوستان غوره لیګ سیالیو په روانه بولۍ کې عظمت الله عمرزی هم د پنجاب کنګز لوبډلې له لوري واخیستل شو. نوموړی په 2.40 هندي کروړه واخیستل شو. په روانه بولۍ کې نوین الحق او مجیب الرحمن هم بولۍ ته وړاندې شول، خو په لومړي پړاو کې کومې لوبډلې وانخیستل. عظمت الله عمرزی تر دې وړاندې د ګجرات لوبډلې په ګټه لوبېده چې په لوبو کې نوموړي د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره 4 پاڼیو کې توپ وهنه کړې ده. 42 ټولې منډې جوړې کړي چې های سکور د نوموړي 19 دی. 2 څلوریزې او 2 شپږیزې په آی پی ایل کې وهلې دي. د آی پی ایل په لوبو کې نوموړي په پاڼیو کې توپ اچونه ترسره کړې ده چې 106 منډې ورکړې دي. 4 وکټې اخیستې او ریج 4.5 دی او په 8.8 اکانومۍ سره نوموړي توپ اچونه ترسره کړې ده. له آی پی ایل ورهاخوا نوموړي د افغانستان لپاره 44 اوریزې نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي چې په 19 پاڼیو کې توپ اچونه ترسره کړې ده. نوموړي 801 منډې ورکړي او همدارنګه 28 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان لپاره عظمت الله عمرزی په 44 اوریزو سیالیو کې په 14 انینسونو کې توپ وهنه ترسره کړې ده. 399 ټولې منډې ترسره کړې دي چې په یوه لوبه کې های سکور 33 منډې دی. 4 ځلې ناسوځېدلی هم پاتې شوی دی چې 20 څلوریزې او 15 شپږیزې وهلې دي. عظمت عمرزی د افغانستان لپاره 350 اوریزې نړیوالې سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په 20 پاڼیو کې توپ وهنه کړې ده. 902 منډې جوړې کړې دي. های سکور په یوه لوبه کې 149 منډې دی. 98.26 سټرایک ریټ سره لوبېدلی او 8 ځلې په 50 اوریزو سیالیو کې ناټ آوټ هم پاتې شوی دی. نوموړي 4 څلوریزې او 10 شپږیزې وهلې دي. د 50 اوریزو سیالیو په توپ اچونې برخه کې نوموړي په 22 پاڼیو کې توپ اچونه ترسره کړې ده. 920 منډې ورکړي، 3 اورونه یې میډن کړي او 24 وکټې یې اخیستې دي. د بالنګ اوریج 8.33 او اکانومي 5.55 ته. په 50 اوریزو سیالیو کې بهترینه توپ اچونه د 10 منډو ورکولو بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول دي. په 20 اوریزو سیالیو کې بیا ښه توپ اچونه د 9 منډو ورکولو په بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول دي. او آی پی ایل کې نوموړي د 20 منډو ورکولو بدل کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. تر دې وروسته به 12 نور افغان لوبغاړي هم په آی پی ایل کې بولۍ ته وړاندې شي.